بسم الله الرحمن الرحیم. موږ وړاندې د بیلي کورونو طرف نه د اے سی صاحب تنویر او د قیوم صاحب او د شاهد کوارډینیټر صاحب چې کوم راغلی و پرون دلته کوم وزټ کړی و ټي ایم اے ټیم والا چې کوم راغلي و موږ سره او د الخدمت ټیم والا یې موږ ته هغه فوګ مشین راکړو. موږ سپریګان ځای په ځای کو لګیا یو اپنی مدد آپ هم کو ټي ایم اے والا سره هم را سره لګیا دي. بل موږ ته د مچھردانو ضرورت و نو موږ کم از کم څه د پاسه 120 مچھردانې راوړي او کم از کم څه 82 پورې موږ تقسیم کړي که نه. چې کوم کورونو کې د دغه افیکټډ کسانو که نه هلته موږ په خپله تقسیم کړي مچھردانۍ او موږ د خپل ایم این اے او ایم پي اے صاحب نه خواست کوو چې کومې مچھردانۍ دلته ډي ایچ او افیس نه دی وړي نو موږ دی له وایو د پي ټي آی ملګرو له مو چې یاره دا راوړئ خپل یې تقسیم کوئ کور په کور وګرځئ. درېیمه ورځ ده موږ دې مارې بار بار په ویډیوګانو وایو چې یاره مچھردانۍ راوړئ دلته کې خلک ډینګي ده بیله کورونه پیرپیائی کې خلک یې والي دي ډېر زیات هر کور کې 2-3 مریضان پراته دي. موږ لا لګیا لا ګورو پکې نور هم او چې وخت تیر شي بیا به موږ څه کوو دا اوس موږ پي ټي آی ملګرو له وینې وایي د منګل په ورځ به وروړو د بت په ورځ به وروړو. پرون زموږ د ورور او د ورور یو ایم پي اے صاحب سره رابطه مو کړه چې یاره موږ ته مچھردانۍ پکار دي نو هغوی زه در سره بیا رابطه کوم هغې 24 غنټې جوړې برابر شوې که نه. ای ته موږ تلو ای وي مچھردانۍ موږ سره نشته دی موږ سره مچھردانۍ نشته موږ سره چې کومې مچھردانۍ او دا خو چې د حکومت دغه د ډبلیو ایچ او مچھردانۍ دي ډي ایچ او صاحب ته ورکړې وي نو دا خو هسپتالونو کې پکار وي چې دا خلک لکه ډاکټر مریض راځي او ډاکټر یې وله ورکوي. نو چې کوم مریضان دي اوس لکه ده کره مریضان دي دلته بخروان کره مریضان درې پراته دي نورو کورونو کره ګلو دي کره دي بلا مریضان دي نو ای به څه کوي اوس په ایم این اے ایم پي اے پسې ځي چې یاره زموږ کره مریضان دي موږ د مچھردانۍ راوړه نه موږ درېیمه ورځ ده موږ چاته نه 40 پیدا کړو چاته نه 30 پیدا کړو نو راوړو خلکو له ورکو په خپلو پیسو یې خلو ځان ته او روډو خلکو له ورکوو. ناظم صاحب تاسو د لایکي مشران تاسو له څه په حواله شوي دي؟ هېڅ هم ته موږ هېڅ هم نه دي په حواله موږ ته صرف ټي ایم اے والا موږ د ټي ایم اے والا شکریا ادا کوو چې موږ ورله درخواست وکړو موږ ورپسې لاړو او موږ ته راغه موږ سپریګانې موږ سره وکړو موږ فوګ مشین الخدمت والا عطاالله پتروم وروړی دی هغه موږ کوو ځای په ځای به کوو د ټول دغه علاقه کې به کوو او د پیر په ورځ به دلته انشاءالله د الخدمت فاونډیشن طرف نه به راځي میډیکل کیمپ به لږ یو هفته به دلته کیوي هغې کې به پوره پراپر ټیسټونه به هم کېږي او دوایانې به هم ورکوي. خو زموږ د حکومت نه دا درخواست دی چې یاره تاسو موږ سره مرسته وکړئ که نه اوس لکه حکومت خو خپل دغه کړی دی لکه ډبلیو ایچ او په ترو ډي ایچ او ته مچھردانۍ راغلي خو د بدقسمتۍ نه هغه ایم این اے او ایم پي اے کور ته وړي اوس مریضان موږ ای پسې لیږو کورونو ته یې به ولې لیږو چې یاره موږ ته دا مچھردانۍ راکړي چې د مریضانو له یې ورکړو. تنویر صاحب خو ښه وزټ وکړو هغه څه ووایي دې حوالې سره اے سی صاحب چې کوم اے سی صاحب وایي چې موږ به لکه خو د صفایي دغه وکړو چې یاره دا نالۍ څښا دي نالۍ صفایي کړه د اوبه چې ځای په ځای ولاړې دي که نه نو موږ چې کم په محدودو وسایلو کې په خپل جیب نه موږ لګیا او درې وړه موږ کوو خو موږ حکومت چې موږ سره دغه وکړو چې کومې د اوبه دلته بار تاسو به د اوبو ښایي دا بار چې د ډریپورټ سره دا کم ډنډونه ولاړ دي د ریلوې دا ځمکه د دې کې د دنیا اوبه ولاړ دي موږ خو د دې غم نشو کولی که نه دا خو به د حکومت غم کوي چې دې ایراب ته دې له اوبو وباسي او دا خو د دنیا اوبه دي دې له خو چې هغه مشین راوړي د اوبو د وباسي دوایانې خو پکې موږ چې کوم څه موږ کولی شو موږ پکې ورویستي خو دا اوس پرون موږ دوایانې ویستې د نن دا د سهار چې موږ راغلو دلته کې کم از کم 27 کیسونه نور راوځي هر کور کې 2-3 مریضان راوځي نو حکومت یې په دې باندې ایکشن والي دا شی ورور بیله کورونو پیرپیائی کې داسې یوه کېږي لګیا دی او بس مچھردانو ضرورت دی موږ به بار بار ووایو خو مچھردانۍ شته دی نه نو موږ چې څه کېږي هسې ووایو موږ به روړو خلکو لګوو دې سره موسپلي دي هغه کوایل دي پکې چې کوم دا لوګی کوي د ماشو دپاره دا خواړو شته دی نه او بس مچھردانۍ صاحبانو ځان سره وړي دي نو ډېره مننه جزاک شکریه جی ډېره مهرباني السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. آصف بھائی ستا ډېره مهرباني چې ته راغلې او دا موږ سره ګرځې په دې کیسه باندې نو خبره دا ده چې دا دلته کې څنګه دا فلډ دپاره دی موږ ته هغه ایکسیویټر راولېږلی د اریګیشن ډپارټمنټ د طرفه نو موږ ویو چې دا ایکسیویټر دی بیا یو ځل راولېږي او چې دا کوم د ډریپورټ نه د اوبه راوځي دا ګنده اوبه دې له یو لار ورکړي او دغه نالې له وغورځوي او دا دلته کې چې کوم مخامخ اوبه دي دې ته هم یو لاره ورکړي نو دا به چېرته وغورځوي نو موږ د انتظامي ته دا خواست دی چې د اریګیشن والا په ترو باندې چې کوم دی موږ ته دا کار وکړي. مهرباني.